نو هسې خبره مې دغه پرې کړه چې بله ورځ د مخکې یو ظالم یو جابر بلکې یو نه درې څلور ویډیوګانې داسې شوي دي چې څوک په ملانځه کې ګډېږي څوک ورته ډول وایي کیمرامین یې ځان ته ودرالي ګانې بجانې وتېږي او ولاړ سټارټ یې الله اکبر نه وکړي دغو په هکله شریعت څه نو غرض مې دا دی چې تاسو پوهې خلک یو احادیث به مو اورېدلي قرآن کریم آیاتونه مبارکه به تاسو اورېدلي ډېر د هغې په معناګانو باندې به باخبره یو خو قرآن کریم کې چې ډېر حکم د الله د طرفه بار بار په خبره باندې راغلی نو هغه لمونځ دی تقریبا علما یې چې به 80 مرتبه حکم راغلی دمره حده پورې قرآن کریم کې بار بار نونز په حق له حکم راغلی دی او نونز وخت خلکو ته وخالی دی او ورته ویلي دی چې نونز کو په وخت باندې وکړو په ټیم باندې وکړو حضور علیه السلام مبارک دغو خبرو ترجمانی په خپلو احادیث کریمو کې کړې یو طرف حضور علیه السلام مبارک فرمایي قرة عینی فی الصلاة ما د سترګو یخوالی دا په ملانځه کې دی بل لکه حضور علیه السلام مبارک کله به چې خفګان راغی په حضور مبارک باندې کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا حزنه امر فزع الى الصلاة کله به چې غم پې راغی حضور مبارک په مصلی باندې ودرېده بل طرف حضور علیه السلام مبارک فرمایي من صلی البردین دخل الجنه کوم یو انسان چې دوه یخ ملنځونه چې هغه والی مازدیګر والی او سبایي والی دغه دوه ملنځونه وکړي یو ځای کې په جمع راغلي بل ځای کې همداسې راغلي حضور علیه السلام فرمایي دخل الجنه دغه انسان به الله جنت ته داخل کړي بل کې حضور علیه السلام مبارک فرمایي 15 وخته لمونځ د انسان دپاره هسې اجمالي خبره درته کوم کنې هر یو حدیث یې ښه تفسیر دی بل کې وګوري حضور مبارک فرمایي کوم یو انسان 15 وخته لمونځ کړي نو خدای پاک جل شانه یې داسې د ګناه نه صفا کړي لکه یو انسان کور مخې ته نهر روان دی او هغه انسان ټیم په ټیم باندې دغه نهر کې لمبیږي نو هغه انسان په بدن لکه څنګه ګناه اخیره نه پاتې کېږي حضور مبارک فرمایي چې داسې 15 وخته لمونځ سره انسان په بدن باندې ګناه نه پاتې کېږي بل ځکه حضور مبارک راوتلی ابو ذر سے مبارک ورسره دی صحابي رضی الله عنه هغه ورسره دی او د خزان موسم دی ونه یو څانګه یې په لاس کې رانیولی او شړک یې ورکړی دی ابو ذر سے مبارک نه پوښتنه شوې آیا ته پوه شوې نو صحابه کرام که هم په یو خبره باندې به پوهېدل هغوی عزت خاوندانو هغوی به حضور مبارک له ډېر عزت ورکولو نو هغوی به یو جمله استعمالوله چې الله ورسوله اعلم الله او د هغه رسول په دې خبره باندې ښه پوهېږي ښه به پوهېدل خو قدر او احترام به یې کړو عزت به یې کړو خیال به یې ساتلو نو خبره څه وشوه حضور علیه السلام مبارک ورته ویل چې ما د دغې اشارې مقصد دا دی چې کوم یو انسان داسې 15 وخته لمونځ کړي لکه څرنګې دغې ونې د څانګې نه په دا څانګه کې څومره پاڼې وي ټولې راوګرځېدې داسې که چا 15 وخته لمونځ کړو اله العالمین به د ګناهونو نه دغه شان صفا کوي یو طرف عبادت مقصودی دی بل طرف چې وګورې داسې جاهلان داسې مرداره خلک چې شریعت پورې استهزا کی شریعت پورې خاندي شریعت ته په سپک نظر باندې ګوري دغه خبرې ته سوچ وکړو دا خبره یاد ساتو ټولې فتاوی چې تاسو وګورو علمګیري نور غټ غټ کتابونه د فقه والا دغه مجموعي طور باندې یو فیصله کړي د قرآن او حدیث په روشنایي کې او څه ویلي وی چې کوم انسان چې د شریعت د کارونو پرې خاندای کی پرې خاندي اګه په هر صورت کې وي اګه داسې وي چې لمونځ وي اګه داسې وي چې ګیره مبارکه وي اګه داسې وي چې مسواک وي اګه داسې وي چې امامه شریفه وي اګه د حضور مبارک د سنتو سره کومه یو خبره تعلق ساتي
نو ټول علما متفق دي په دا خبره چې دغه انسان کافر دی کافر دی بیا چې مسلمان ځان ته یي او داسې کارو کی چې ملانځه پورې وخاندي پکې ګډ شي ځان سره ټیم برابر کی نو اورا کوم خلق چې دغه د اسلام په توهین کې ورسره شامل دي د علماو د خلی مطابق دا پکار دي چې دوباره کلمې وایي په سچه د توبه وباسي که شادي شده یي پکار چې دوباره نکاحونه وتړي دا خو معمولي خبره نه شریعت یو حکم دی ضروری حکم دی 15 وخت متوجه کیدونکی حکم دی او زه ورته ورپورې وخاندو شریعت مطهره کې کوم خلکو دغه خبرې تعلق سوچ کو کوم خلک حضور علیه السلام مبارک فرمایي کنه ګوره یو طرف لانځه پورې خاندای ډېر لرې خبره ده بل طرف چې څوک په کور کې ناست دي او جمع له نه وځي خاندای پرې نه کې خولي وځي نه ضرورت یې نه حضور علیه السلام څه فرمایي وایي چې زه دا غواړم چې زه جمع ته څوک مخکې کم او دغه خلکو په کورونو باندې وګرځېږم او کوم چې کورونو کې ناست چې کورونه ولا وسېځم او بیا شریعت پورې خانده شریعت پورې استهزاء کول او سپک نظر کول یقیني طور باندې سخت خبره او زه بیا یم چې دا خلک دغه خلکو لا متوړ جواب ورکول پکار دي اکه په هر صورت کې وي حکومت وقت تم دا خبره کو چې لکه څنګه اورز د مخ کې یو ونیول شو پکار چې دا ونیول شي او داسې یو عبرتناک سزا ورته ملو شي چې آینده نسل داسې خبرو نه ځان وساتي ځان بچ کی خپل آل او اولاد بچ کی خپل بچی بچ کی خپل ځانی چې څومره د یاران دوستان دي او داسې کمزوري د دوی په ذهن کې اچولې شي د ډالرو په صورت باندې په کار چې هغه مخکې نه ځان ته نشانه وګرځي یا خو یې سم کی قسم نه چې مخ ته ځمکې نه ورکي یو حدیث مبارک امام مسلم رحمه الله را نقل کړي د مبارک فرمایي چې حضور مبارک فرمایي الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم اے ما امتیانو زرب تعالی دغه د پاره را لګلې دغه د پاره را لګلې چې تاسو په کوم مسلو باندې نه پوهیږئ چې هغه مسلو علم ز تاسو لرکم او بیا حضور علیہ السلام مبارک بل خبره په حدیث کریمه کې فرمایلی دو وی چې کومه خبره چې تاسو ته کوم مما علمني يومي هذا زه چې کومه خبره کوم د الله طرفه په دغه ورځ باندې هغه ماته د الله طرفه ملو شي زه خپل طرفه تاسو ته نه کوم علم مال رب را کړي انی خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاشتعلتهم عن دينهم حضور علیہ السلام مبارک فرمای اے ما امتیانو الله تبارک وتعالى ز او تاسو دغه لپاره پیدا کړیو چې مونږ په مختز مکه باندې حق لیار ولټو چې کوم د باطلو عقیدو نظریونا مایل خلق دي حق طرف ته پکار چې هغه کې ځان وګرځو او بیا حضور علیہ السلام فرمایي چې د ما امتیانو الہ العالمین د انسانانو د ازمیخت او امتحان د پاره په مختز مکه باندې شیطانان پیدا کړي په دا خبره لږ ځان پوي کو شیطانان پیدا کړي او دغه شیطانانو کار دا دی چې دغه مؤمن مسلمان په یو ګناه کې مبتلا کی یو غلط کار کې مبتلا کی او دا غي شک شوبه پرړه کې وګرځي او هغه انسان چې مخ کې خسړی او دغه شک شوبې په وجه باندې هلاکت باعث جوړ کی شیطان کار دا دی شیطان میشن دا دی الہ العالمین ته ویلیو کنه چې زبدتا ټول بندگان گمراه کم الا عبادك المخلصین تا چې کوم مخلصین بندگان دي کنه بس هغه باندې بزور نه رسی او چې نور به ټول گمراه کم شیطان غرض او میشن او سوچ دا دی
چې چا باندې ملنځ پري چا باندې ملانځه کې توهین او ګستاخي وکړي نخرې پکې وکړي وګډېږي پکې شریعت پورې خندا وکړي څوک د یو بل غیبت ته جوړ کړي څوک د یو بل بېعزتۍ ته جوړ کړي څوک یو تر بله مخالفت ته جوړ کړي نفرت پیدا کړي د مشر بېعزتي وکړي کشر باندې رحم ونه کړي زناکاري وکړي په چا باندې غلا وکړي په چا باندې شیطان انډیوالانو د هر یو ګروپ خپل خپل غرض او مشن دی د مونږ تاسو به د خبرو روکتام څرنګه کوو مونږ تاسو به دا خبرې څنګه رامنع کوو چې مونږ تاسو شریعت ځان ته مخې ته کوو کومو خبرو نه چې منع کړي یو په کار چې په ټیم باندې په ادب باندې په اصولو باندې سره د قانونه هغه خبرې مونږ سره انجام کوو سرته ورسوو کومې داسې کمزورۍ چې مونږ تاسو کې وي او د شریعت مخالفې وي باید چې هغه شریعت هغه احکامات زو ته ځان ته مخې ته کوو او هغه احکاماتو په روشنایۍ کې فیصله وکړو او وایي چې یاره ما کې دا پلان کوي عمل غلط دی زه به آینده لپاره داسې کار چېرته نه کوم